وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. د شو قدر د میاشتې د شعبان اخیری جمعه ده او دې پسې رمضان راتلو والا دی او ممکن ده چې د اتوار یا د ګل په ورځ باندې د رمضان روژه شي. کله چې میاشت ولیدلی شي او بیا اعلان وشي نو بیا به تراویح وکړي او سار به روژه ونیسي او که اطلاع داسې وخت کې راغله چې ناوخته و نیمه شپه کې وه نو بیا خو تراویح نشی کولی نو بیا خیر دی پیشمني له پاسه یو څو رکعاته نفل به وکړي. بیا هم ښه دا ده که تراویح د شپې ځان له کولی شي نو بهتره چې سړی ځان له تراویح وکړي او که بیا هم یو سړی وي چې نه وخت لږ دې نشم کولی نو هسې نفل وکړي. د رمضان میاشت ډېره برکتي میاشت ده زما وروڼو. د دې نه مخکې دوه څیزونه دي ګورئ، یو روژه ده او یو د رمضان میاشت ده. دا دوه جدا جدا څیزونه دي خو د روژې فرضي تعلق د رمضان د میاشتې سره دی. لکه یو جومات دی او یو منځ دی. جومات ځان له د جومات احترام دی او د جومات ځان له برکت دی. دقسې د رمضان د میاشتې ځان له برکت دی او مونځ ځان له برکت دی. مونځ به کله کور کې چې نفلي او چې فرض وي نو په جومات کې به یې کوې په جمع. دغه رنګې روژې د رمضان نه بغیر هم نیوی شي، نفلي روژې یا قضا روژې یا د کفارې روژې او په رمضان کې به یې نیسي چې کومې فرضي روژې دي. رب العالمین قرآن شریف کې اعلان کړی دی یا ایها الذین آمنو اے د ایمان خاوندان کتب علیکم الصیام پتاسو روژې مقرر دی کما کتب علی الذین من قبلکم لکه ستاسو نه مخکې خلکو باندې چې روژې مقرر وي او فرض وي پتاسو فرض دی. په مخکې امتونو کومې روژې فرض وي هغې به هره میاشت کې 3 روژې نیول. ایام 20 به یې ورته وي، 14مه 14مه او 15مه د هرې اسلامي میاشت 14مه 14مه او 15مه دې کې پې روژې فرض وي خامخا به یې نیول. نو دا تقریبا 6 روژې شوې په کال او یو پې د عاشورې روژه فرض وه نو 9 شوې او بعض علما وایي چې د عرفې روژه پې فرض و دې کې لږ اختلاف شته. نو که د عرفې ورسره والې نو 18 که اوغاني نو 9 روژې په هغې فرض په رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په امت په لومبي زمانه کې دغه روژې فرض وي. په مکه مکرمه کې حضور پاک او صحابه به هم دغه هره میاشت کې 3 روژې نیولې او عاشوره به یې ورسره نیول. بیا چې هجرت وکړه مدینې منورې ته نو په 2م کال د هجرت د رمضان روژې فرض شو. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نو هغې کې رستو راځي فمن شهد منکم الشهر فلیصمه چې چا باندې د رمضان میاشت راله روژې دې ونیسي. نو دا د حضور پاک د هجرت 2م کال
نو دې سره د ایام بیض او د عاشورې د روزې فرضیت ختم شو. اوس د رمضان د روزې دا په موږ باندې فرض دی او که هغه میاشت کې 3 روزې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی. د عاشورې څوک نیسي نو ثواب یې ډېر دی، خو فرضي روزې د رمضان دی. اوس میاشت مقدسه ده د مارونو د رمضان او روزې هم ډېرې مقدسې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روزې ونیولې او 2 څیزونه ولا شرط دی، یو ایمان، که یو سړی کافري او هغه روزې نیسي هغه له فایده نه ورکوي. احتسابا دویم دا چې دی به دا روزې د الله دپاره نیسي، د الله د رضا دپاره. ریاکاري به پکې نه کوي چې ځان خلکو ته ښایي چې زه خو روژه نیسم. نو چې منافق نی او مسلمانی، کافر نی او مسلمانی، یو دا شرط. او دویم روزه خالص د الله د رضا دپاره نیسي، نو چې څومره ګناهونه یې کړي الله به ټول ورته معاف کړي. خو د الله رضا پکې شرط ته ګورې احتسابا. ځکه خو روژه داسې عبادت دی که ته ترې څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي. مونځ چې کې نو مونځ خو جمع باندې به کې، خلک د نه خبرېږي لازمه. حج چې کې دنیا د نه خبرېږي. زکات چې ورکې نو که بل څوک نه خبرېږي، چاله چې ورکې هغه خو د نه خبرېږي. واحد روزه هغه عبادت دی چې ته څوک نه خبرې هېڅوک ترې نه خبرېږي. زمونږ صاحب د هدایې علامه مرغیراني رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی دی او د هدایت داسې یو کتاب لیکلی دی چې د هغې په شان کتاب په فقه کې چې هغه په کوم انداز لیکلی دی مشکل چې بل څوک یې ولیکي. ډېر قیمتي کتاب. د 14 کاله روژه نیولې ده، 14 کاله. او په دې 14 کالو روژه کې ته نه ښځه خبر ده نه تی بچي خبر ده. او دا کتاب هم 14 کاله کې لیکلی دی. دی به ناستو خپل کتاب به یې لیکه چې د روټۍ وخت به شو بیبي به ورته وروټکاو. ده به وایي څوک یې پلان کې ښه راځه، روټۍ به یې ورته کېښوده، وایي دروازه بنده که ځه. بیبي به یې کور ته لاړه د غرمې. نو شاګرد ته به یې وروټکه وایي دلته راشه. نو شاګرد به یې راغی دا روټۍ وخوره، هغه به وخوړه، وایي ځه وسوځه. بیبي ته به یې ورکړه راشه، هغې به لوښي یوړل. بیبي به یې دا خیال و چې دا دو خوړه او شاګرد به دا خیال و چې ده خو خوړلی دی ما دپاره زیاتي راوړلی. روژه هغه عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله فرمایي الصوم لی، روژه خالص زما دپاره ده. زموږ طالبان سوال کوي که نه چې نور عبادتونه خو هم د الله دپاره دي. وی نه، نور عبادتونه که ته خالص د الله دپاره هم کې ریا به نه کې، قبلیږي به خو خلک د نه خبرېږي. او روژه هغه خالص د الله ده چې په دې ته څوک نه خبرې نو هېڅوک هم د نه خبرېږي. نور توجیحات نه شته، خدا یو مې درته ووایي وانا اجزي به. الله وایي د دې بدل به زه ورکوم. څه معنا؟ طالبان بیا سوال کوي ولې د نور عبادتونو بدل به الله نه ورکوي؟ څه نه، د نورو به م ورکوي، خو فرق دی. د نورو چې ورکوي د فرشتو په لاس به ورکوي، د روژې به په خپله ورکوي. د نورو چې ورکوي نو په عام انداز به ورکوي او د روژې به په یو خاص انداز ورکوي. لکه د سکول کې د استاذ کله کله ماشوم له انعام ورکوي، ډېرو ماشومانو له ورکوي، خو یو خاص انعام یې نو هغې له یو خاص ورځ مقرر کړي، نو په هغې یې پلاران هم راوغواړي او خلک هم راوغواړي، نو هغه شیزونه ورته ورکوي. نو د نور عبادتونو به الله په عام انداز ورکوي او د روژې به په یو خاص انداز رب العالمین ورکوي. روژه دومره قیمتي شی دی. نو حضور پاک فرمایي چې دی مسلمانی دا پکې شرط دی او زما د رضا دپاره روژې ونیسي نو غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکې ګناهونه یې ټول لاړل ختم شي، الله به یې معاف کړي. حضور پاک مبارک فرمایي
وی د شوال د رکوټ اختر د میاشتې د اولنا الله فرشتو ته حکم وکړي چې جنتونه ډولي کې نو فرشتې خو د انسان په شان کار نه کوي فرشتې خو بل شان کار کوي نو هغې اونخلي 11 میاشتې دا جنتونه داسې خشته کي ښه خشته او مزېدار او ډولي یې 11 میاشتې دا بعضې خاص فرشتې دي نو چې د رمضان میاشت کله راوخیږي او لومبی روز شي نو د الله د عرش نه یو هوا راوالوځي هغه هوا د جنت په دې خوشبویو باندې او په دې بوټو په دې میوو باندې ورشي او بیا په حورو باندې ورشي نو هغه هوا د الله د عرش لاندې کې د جنت په دې بوټو په دې ګلونو په دې پاڼو په دې حورو باندې ولګي ارڅه بل شی نه نو حورې الله ته سوال کوي چې یا الله موږ لا په دې میاشت کې پروردګاره ستا د بندګانو نه داسې خاوندان مقرر کا چې الله زموږ سترګې په هغوی یخې شي او د هغې سترګې په موږ یخې شي رمضان میاشت عجیبه ده نو چې څوک د رمضان د میاشتې عبادت وکړي نو الله ورله دغه جنتونه ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د جنت 8 دروازې دي د یوې دروازې نوم ریان دی دا دروازه خاص هغه چاله ده چې کم روجه ده روجې چې چا ډېرې نیولي دا د هغې دپاره ده دا دروازه په دې باندې داخلېږي او په دې دروازه چې څوک یو ځل وردننه شو داسې جوسونه او داسې خوراکونه به ورته فرشتې په دغه کې ورکي په میلمستیا کې چې ابدالابد چې دی جمدي وي دی به تږي کېږي د جنت څیزونه چې سړی خوري دا د لوږې دپاره نه خوري جنت کې څوک نه وږي کېږي نه تږي کېږي هغه د خوند دپاره لکه بعضې وخت یو سړی تږي ني او څوک ورته جوس ورکړي او هغه وڅښي یا بعضې وخت بنده اوږي ني موړي او د موړوالي د پاسه خلک میوه وخوري الوه وخوري یا بل شی وخوري د جنت د خوراک دا مثال دی د بارو نو رمضان ځان له قیمتي میاشت ده او روجه دا ځان له قیمتي میاشت ده د دواړو جدا جدا حیثیت دی او چې دواړه یو ځای کې نو ځان له شی شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حدیث ته چې څوک ورته ډېر خوشحاله شي للصائم فرحتان د روجهدار دوه خوشحالۍ دي دوه فرحة عند فطره چې کوم وخت روجه ماتئ یوې دغه خوشحالي ده هلکه روجه ماتې وخت کې سړی خوشحاله که نه چې ماتئ ورته قسم قسم سي دې په ډېرو څیزونو خوشحالی چې خدای روجه سر ته ورسېدله شکر دې ماته نه شوه یا الله د دې وخت کې ستا په دې نعمت د روجه ماتوم چې الله ته خوشحاله شي خوشحاله او پکوړی کباب خو پکې پرېږده هغه ځان له د خوشحالۍ شی دی او بچرجان خو چې 15 جامه شربت نیس کلی که نه په دې اوړي جمع کې د ما ته پته د ما سره روجه ماته کړې دی په روجه کې خوراک نه کوي ما خام دې شربت ته لاندې وځي یو چاټی وڅکي نو یو خو هغه خوشحالي ده چې دې کوم وخت روجه ماتئ دې وخت کې خوشحالي دویمه څه ده ماشاءالله وفرحة عند لقاء ربه یو هغه خوشحالي به دته نصیب کېږي چې کوم وخت الله سره ملاقات کوي یعنی دته به خدای د خپل ځان سره ملاقات کوي دله به په دې خوشحالي ورکوي دا دوه دي نو زه په دې خوشحالېږم په دې چې زه شکر یوه خوشحالي خو راته الله ملاوېږي چې کوم وخت روجه ماته نو هغه د زړه خوشحالي ملاوېږي نو چې دا خوشحالي راکې نو انشاءالله چې ته به د خپل ملاقات خوشحالي مراکې که خیر انشاءالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنة وی روجه ډال دی ډال د فوجیانو سره پخوا به د نیزو جنګ و د تورو جنګ به نو د اوسپنې د طبخي په شان دی د کمون چې په ډوډۍ پخو کټ په پخې دقس یو ډال به د میاس کې پې کړی وه ابې نیولې وه دې مخ ته به یې داسې نیوله اوس هم که ستاسو خیالي د پولیس والا سره یو اوسپنې یو شی وي دا ډال دی
دا چې کوم وخت مظاهرې وغیره کیږي نو دې پولیس والاو سره د اوسپنې او اوسپنۍ هغه لاس کې نیولي که څوک یې په کاڼي پې غوزار کوي په هغې دې ځان بچ کوي او که څوک په ډنډه وهل کوي نو د هغې کې ځان بچ کوي دا روژه رسول الله مبارک فرمایي جنتون من النار د دوزخ نه او د الله د عذاب نه ډال دی دا به د الله د عذاب نه د دوزخ نه بچ کوي قیمتي شی دی روژه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د روژهدار د روژه ماتي وخت کې خدای دعا قبلوي مصیبت دا دی چې دغه وخت دعا کوم دی کوي هر سړی لګیا دی بس ونخلي ونخلي هلکه یو 15 منټه ورکړه دعا روژه ماته که کجوره وخوره خیر که د روژه ماتي د کجورې نه مخکې دوا کې لا ښه خبره او که نه کجوره دې وخوړه او د هغې نه پس دوا کې لا خبره هند فطرې چې کوم وخت کې ته روژه ماته دا لازم نه را چې د کجورې خوړلو نه مخکې ته خامخا دوا وکړې نه کجورې نه مخکې کې لا ښه خبره ده ځکه وخت د روژې د لا ماته کړې دی نه ده ډېره بهتره شوه خو که د کجوره وخوړه نو ستا هغه د دعا د قبلېدو ټیم نه دی ختم شوی ښه الله ته دعا وکړه د دواړو جهان مبارک سردار فرمایي د دې وخت کې خدای پاک دعا قبلوي د روژه دار او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان په میاشت کې روزانه الله پاک 10 لکه ګناهګاران د جهنم د اور نه آزادوي دا به څوک آزادوي چې روژه ونیسي 10 لکه الله پاک د دوزخ د اور نه آزادوي هر ورځ هلکه نو چې 10 لکه شو روزانه نو 10 روژې شوې نو څونه دې جوړېږي 3 کروڑ ته غالبا جوړېږي نو چې د اخیری شپه شي نو چې دا څومره آزاد کړي دي دومره ورسره الله نور کي نو د دې ډبل بیا په اخیری شپه الله آزادوي حضور پاک فرمایي دومره قیمتي شی دی روژه خدا مهرباني وکوي چې روژه ونیسئ نو په هغه طریقه ونیسئ چې کومه طریقه موږ د رسول الله مبارک ښودلې یو خو روژه په حلالو خوراک نیسئ او چې ماتویم په حلالې ماتویم په حرامو نه دویم څه دي دویم پېشمنۍ کوئ پېشمنۍ سنت دی پېشمنۍ ته رسول الله مبارک برکتي غذا ویلې یو صحابي ته آواز وکړو هلما راشه الی الغداء المبارک ناشتې له راشه پېشمنۍ له او دا برکتي خوراک دی نو دا برکت ډېر علما ذکر کوي بیان کوي خدا وخت نه لري یعنی ډېر بیا زه بیا راته یو برکت یې دا دی چې سړی پېشمنۍ روټۍ خوري نو د موړي وجود کې طاقت دی نو که ته عبادت کوې نو دا طاقت د په وجود کې تر ماښامه پورې پروت دی بل په دې خوراک د خدای د طرف نه خصوصي رحمت ورېدلی دی ستاسو رحمت بل د آخرې شپې خوراک اسم برکتي وي خو زمونږ خلک پېشمنۍ نه کوي ډېر خلک پېشمنۍ نه کوي سړی به پاسي ښځه به علاقۍ پاسه او پاسه روژه ونی پېشمنۍ وکړه پاس چونډې باړې یې راغلی مال چې پېشمنۍ وکړه برکتي شی دی پښتنو خو ورپسې دغه جوړه کړې سندره کړې وی د روژې هر ماښام اختر دی او وی زرې زرې د پېشمنۍ د لاسه شوم د روژې هر ماښام اختر دی او زرې زرې د پېشمنۍ د لاسه شوم نو پېشمنۍ کم وخت ځکه نه پاسې چل د ورپسې منځ دی شیطان یې نه شیطان به په دې پېژني پریدي دی نه شیطان هله ته وایي زه مړه بس کې بس اوبه کې اخره کې بس یو ګوټو بوس کې او بیا سر کېږي نو څه فایده شوه ده مونځ قیمتي دی که روژه مونځ قیمتي دی مونځ پاتې شو جمع پاتې شو روژه مې ونیوله دا خو چې مونځ پکې نه کې نو دا د الله د رضا دپاره دا روژه نه شوه دا د خلکو د یارې د وجې نه شوه چې خلک به راته روژه خور دا د کور د زنانو د یارې نه شوه چې بیا به چې دا روژه خور دی خلک به راپورې خاندي دا د خلکو نه شوه چې خلک به یې ته خدای دې بیخ د دې غټې خېټې وباسه ډوډۍ ته نشي ټینګېدی خوار شي روژه دې خوار دا هغه احتسابا الله والا نه شوه
چې وختي ما وې کنه چې ایمان وي او د الله رضای ټول ګناهونه خدای ختمي ورسره دا هغه نشوه چې ته پکې مونږ نه کې الله هلته نه خوشحاله او دلته خوشحاله اسې رواج کې رسم کې پېشمني کې دا فایده ده چې پا بسې تمارونو ګورې زما چې څوک دلته کې زما مقتدیان یې د جمعې چې څومره یې دلته یا زما آواز اورئ په دې عمل وکړئ پېشمني لږ وختي پاسئ نفل کوي رسول الله مبارک په رمضان کې اوهو دومره عبادت پکو چې د خپې مبارکې به پړسې حالانکه الله ورته ارصد ما تقدم و ما تاخر د ګناه نه پاک د ګناه نه معصوم بیا به دونه عبادت پکو نو داسې وخت کې پاسه چې تاسو اودس وکړئ او اتر رکعته تهجد وکړئ ښکلې رو رو کوئ په قلار قلار که اته نشئ کولی شپږ کوه که شپږ نشئ کولی څلور وکړه چې څلور نشئ کولی دوه وکړئ خدای بنده ښکلې په قلار مزې ده هغې نه پس بیا پېشمني وکړو پېشمني نه پس که بیا هم ته نفل کوې نو بیا نفل کولی شي بیا لاړ شو جومات ته او خپل لمونځ وکړه سنت وکړه او تلاوت د قرآن شریف شروع دا لږ وخت قیمتي کا دروازې خیر دی د غرمې خوب وکړه که څه چل کوي نو یو پېشمني برکتي دی او سنت دی دا به کوې او بل به وختي پاسې کښې ښځو نو تاسو بېکاره یاست ښځې څه وخت پاسي چې غریبانان یې لګیایي روټۍ پخئ ترکاري دله پخئ چای دله پخئ ماشومان ورته پینګه پینګه کوي هغه بیل قلاری هلته په کټ کې پروت دی نو وختي پاسئ وختي تهجد به کوئ که خیر انشاءالله ښه ټول رمضان کې به کوئ خیر تهجد او زر زر به نه کوئ ځان به دې نه خلاصوئ په قلار قلار به کوئ او پېشمني دعا خدای پاک قبلوي الله ته بیا دعا وکړئ پېشمني داسې وخت کې کوئ چې کوم وخت کې بلکل اخري ټیم دویم به څه کوئ په فرض لمونځ پکې ورونو ګورې پرې نه دی او جمع پکې پرې نه دی د جمع ډېر لوی ثواب دی او د فرض لمونځ ډېر لوی ثواب او بیا غیبت په پکې نه کوي او دروغ په پکې نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الکذب والغیبت یفطران الصوم وی دروغ او غیبت دا روجه ماتی ختمی وی دا نه وایم چې روجه اون شو حضور پاک فرمایي روجه وشوا خو دا روجه چې کم برکات او ادوړه شو ختم روجه برکات ته تمام وختي وي الله ختم شي کدی اونه ولو دروغ دی وی دروغ ډېر خلک پکې دروغ وي او بیا د سیاسي دور کې هټول دروغ وي یو د یو لیډر د پاره دروغ وي او د بل سپکه وي بل د بل لیډر د پاره دروغ وي او د بل سپکه وي ټول دروغ او غیبتونه کوي څوک د یو غیبت او څوک د بل غیبت او څوک د بل غیبت په غیبتونو د خلکو سر وي نو ټیک ده چې روجه کې دا وکړل د روجې قضا در باندې نشته روجه دې صحیح شوه خو د روجې چې کوم ثواب او برکت هغه لاړ ټوله شو بل به د مارونو یو کار کوي د روجې مقصد څه دی رسول الله قرآن شریف کې الله رسول لعلکم تتقون چې ته نیک جوړ شي او متقي د نه خدای پاک جوړ اسې تاسو ته وایم چې د بهر نه ښه رڼا وي او ښه خشتن ور لګېدلي او د سړي په سترګو باندې خړی نو دلته د نظر لګي کله به د نظر لګي چې د بار نه نورم وي او د سترګې هم صفا وي د په سترګه هم دوړه ني او خړه پې ني دقه رنګې د رمضان میاشت هم برکتي ده دا دغه رڼا ده خو چې ستا متباطن صفی او د کدورتونو د خړوالي او د زنګونو نه ورته ته محفوظ او ته ورته پاک لعلکم تتقون الله په قرآن شریف کې د روجې په برکاتو کې تقوا ذکر کړی ده چې روجې سره به خدای پاک ستا ظاهر او باطن پاکوي د روجې په برکت ستاسو خیال مې نو ډېر خلک الحمدلله په روجو کې تسبیح راوالي او تسبیح ډېر خلک پکې لګي تلاوتونه هم کوي او ډېر خلک پکې لګي خاموشي چا سره ډېرې خبرې هم نه کوي او ډېر پکې داسې مې چې ټول نیټ کوي نیټ او په هغه نیټ باندې ډرامې اوري فلمونه ګوري په هغې نو د خدای نیک بخته په رمضان کې چې څنګه ثواب ډبل دی دغه رنګې ګناه هم ګورې نقصانې ده جمعات کې چې څنګه نیکي کې او ثواب راته زیات ملاویږي نو که په جمعات کې د ګناه وکړه نو ګوره عذاب هم ډېر زیات دی نو د رمضان د میاشتې فضیلت هم ډېر دی خو د رمضان د میاشت کې که د غلطي وکړه نو ګورې تاوان هم ډېر زیات دی لوی نقصان دی نو تاسو چې څومره هلکان یې دا هلکان بوډاګان نه یادوم دا چې څومره هلکان یې دې ټولو سره چې چا سره دا ټچ موبایل دي
هغوی ته دا وایم چې مهرباني وکړئ په رمضان کې اسم ګناه ده بغیر د رمضان نه په رمضان کې کوشش وکړئ چې په دې موبایل باندې ګندونه ونه ګورئ ښه ګندونه به نه ګورئ په موبایل د قرآن شریف تلاوت پې راواړوئ ځان ته د علماو تقریرونه پې واورئ د قاریانو قرائتونه پې واورئ د نعتخوانانو نعتخواني پې واورئ خو غلط به موبایل نه استعمالوئ په دې الله پاک ډېر خوشحالي الله وی روژه مې دې له راوسته چې تا د ګناه نه پاک کړ نو ظالمه ته ځان نور په ګناه کې ککړی نو بالخصوص به دا ښه ډېر خلک ماښام چې روژه ماته کې خپل نیټ ته کښېني وی روژه خو ماته شوه نو تراویح دې پاتې شي تراویح کوئ ښه تراویح مه پرېږدئ چې خوراک لږ کم کوئ د ماښام نو بیا به وجود سپکي نو تراویح به په اسانه کولی شي او د تراویح متعلق هم درته وایم تراویح په هغه مولا پسې کوئ چې په قلار قلارې کوي نه 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 مونږ څه وایو هلکه ستاسو استاد چې په څو کې کوي هغه مړه په 10 منټه کې ارس ګز ګمبد کی 10 منټه کې ارس ګز ګمبد کی نه دا سمونځ خو نشي مولیانو صاحبانو ته او قاریانو صاحبانو ته چې د قوم د پاره خدای د پاره خپل خیرت خراب نه کړي په مانځه کې په تراوو کې قومه ښه صحیح طریقې سره کوي رکوع نه پاسي زموږ خلک څه کوي چې رکوع نه پاسي سمع الله لمن حمده الله اکبر نو نه تا قوم وکړه نه د قوم وکړه او چې سجدې نه پاسي الله اکبر الله اکبر نو نه تا جلسه وکړه نه د قوم جلسه وکړه نو درې امامان وایي چې مونږ د سره ونه شو بالکل ونه شو او زمون امام صاحب وایي چې بیا واجب پاتې شو لکه په حکم کې د څلور امامانو فرق نشته منځدار نقصانی شو دومره غټ نقصان په منځ کې پیدا شو چې یو صحابي دقسې منځ کړی نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل قم فصلی فانک لم تصلی منځ دې ونه شو شابه دوباره وکړه نو چې بیا وکړه نو بیا ورته وی قم فصلی پاسه منځ دې وکړه فانک لم تصلی منځ دې نه دی شوی درې ځله هغه صحابي باندې پیغمبر علیه السلام منځ واپس کړی مولیان صاحبان هغه مولا پسې خلک دي چې هغه وی هلکه دا ما جاوې پلان کې کلاشنکوف مولا دی نو مې ورته به دشمني ویلو کلاشنکوف په غاړه کې ګرځي امینه نو وی نه دشمني نشته وی دې تراویح لکه د کلاشنکوف په شان ډزای دې په موټروی روان دی نو چې کم مولا په مانځه کې په موټروی روان دی که نه 160 او 170 سپیډ کې پام کوو چې دې بلا پسې مونځ دا څه مونځ دی الحمدلله زم د خدای قهر پې نازل نشي د قرآن پورې ټوکې کوي د خو تموز پورې ټوکې کوي د خدای غضب در باندې ظالمه نازل نشي دا څه دپاره چې خلک را پسې ډېري نو چې ډېر سجل وشي ډېر سجل اطمینان سره خپل مونځ کوي دغه مونځ چې دا کم مولا دا ډزېږي د پسې به بالکل نه کوي لکه ښه چې زر زر کوي بل جومات ته دی چې څوک په قلار قلار کوي که تاسو ورپسې مونځ پرېښو که نه ځکه دا خو مونځ پورې ټوکې کولې دی په خپله ټیک شي او که ټول مولیان یې داسې کوي ځان له تېښدې بیا په قلار یې کوه تراویح به کوې او زما وروڼو بل ختم وکړئ په تراویح کې څومره برکې دي د قرآن شریف هغه جومات ته دی چې هغې کې د قرآن شریف ختم کېږي ختم ښکلې ختم وکړئ او قاریانو صاحبانو ته مېما چې هر ډېر خلک وایي یاره چې مونږ کوو خو خلک نه ودرېږي بېوقوفه ته نه ودرېږي خلک ولې نه ودرېږي چې څوک نه ودرېږي نه دې ودرېږي که نه په ناسته دې درپسې وکړي په ناسته یې نه شي کولی لټ بیمار دی دې دې کور وکړي د یو کس او د دوو کسانو دپاره ولې سنت پرېږدی شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه د مالټې په جیل کې مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ورسره دی کې به د رمضان میاشت راغله هلکه یوسف حافظ شته په جیل کې په ټول جیل کې حافظ داسې خپه و شیخ الهند وی سخت کال برانه په جون کې د رمضان ختم پاتې شي د تراویح دا به څه کوي دا د ټولو صحابو سنت دی
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ورته عرض وکړ وی استاد جی ما ته دعوا وکړه زه پېښور کوم په یادول شیخ الهند صاحب ورته دعوا وکړه دروازې به یو سپاره یادوله او د شپې به په تراوو کې اوروله د رمضان میاشت تېره شوه ختمه مو شو او خدای پاک قرآن شریف په مو یاد نو ختم مه پرېږدئ خیر دی په شلو شپو کې کوئ په لسو کې کوئ غونډه میاشت کې لږ لږ کوئ ښکلې ښکلې مزېدار او ختم کې د قاري صاحب حروف په قلار قلار وایي او په اطمینان دی نو ختم د رکاوټ مه جوړېږئ ښه دا خو د رمضان میاشت ده دا خو د قرآن د نزول میاشت ده په دې میاشت کې خو الله په قرآن شریف نازل کړی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو چې د قرآن د نزول میاشت ده الله پکې قرآن شریف نازل کړی دی نو خو برکتي میاشت شوه که ډېره مبارکه میاشت ده نو دې کې خامخا هر یو ملګری کوشش وکړي چې کم از کم ني نو چې بغیر د تراوو نه یو درې ختمه خو پکې هر مسلمان وکړي تر ورځې چې درې سپارې وایه که نو په لسو ورځو کې ختم کېږي دا به ټول که خیر انشاءالله محنت کوئ ښه ختم پکې وکړي او د شپې او تراوو کې مو کوي او زما وروڼو بل به یو مهرباني وکړي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی غریبانانو له افطاري ورکړي که نور څه ني یو کجوره ورکړي وی د الله رسوله هر څوک خو کجوره نه موني وی یو ګوټو بچاله ورکړي د روژه ماتي دپاره په دې به همدله خدای ثواب درکړي چې ستا په روژه ماتي یو کس روژه ماته کړه او د هغه د روژې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر به تعالی خدای پاک درکړي او زه د دې یو بنیادي خبره کوم چې کوم دا مالداران یې که نه ډېر خلک په روژه کې زکات وباسي نو دې غریبانانو نه خپل زکاتونه ورکړي او که زکات در باندې ني نو صدقه وکړئ خیر هر چاته په خپل ګاونډ کې غریب مسکین فقیر معلوم دی دیاړي مار درته معلوم دی د دیاړي مار غریب سی 600 روپۍ دیاړي ده قسم دی که په 600 د چا ګزاره کړي د ګلکار غریب 1200 روپۍ دیاړي ده بچي ورته پراته دي ښځه ورته ده په هغې د دې غریب د کوم ځای نه ګزاره کوي یا دا نور دا ستاسو قصبګر چې دا څومره دي غریبانان په روژه کې خو د دې قصب نشته نو دې غریبانانو سره مهرباني وکړئ لږ تعاون دوی سره لږه مهرباني وکړئ تعاون کوئ ښه چې دا کم تاسو سره په ګاونډ کې دي او په محله کې غریبانان دي ایرونو چې تا ته په روژه ماتي کې پکوړې هم پرتې دي تا ته کجوره هم پرته ده تا ته کباب هم پراته دی تا ته میوې هم پرتې دي تا ته اچار هم پروت دی تا ته چرګ او غوښه هم پرته ده او قسم قسم څیزونه پراته دي او ستا په ګاونډ کې یو غریب دی چې د هغې غریب د کجورې وسم نه کړي د هغې غریب د غوښې د اخیستو وسم نه کړي ولې هغه ماشومان نه دي د خدای بندګان نه دي هغه یتیمانان چې پلار یې مړ دی او پردو کوڅو کې ماشومان ګرځي د هغوی حق پتا نشته اکونډه غریبه چې بېوسه او بېکسه ده د هغې حق پتا نشته هغه مزدورکار او غریبانان یو مریض چې پې راشي او ډاکټر له لاړ شي د هغې غریب چې څه ګټه پونچي وي ټوله ترې لاړه شي د هغوی حق در باندې نشته نو مهرباني وکړئ د ګاونډي د خپلې محلې د ملګري او د غریب مسلمان په تاسو حق دی کولی او په صدقه خو ما مخکې درته 2 جمعې تقریر کړی دی په صدقه به ستا مال کمیږي نه او په رمضان کې چې د صدقه وکړه ثواب یې څومره دی 1 روپۍ دی په رمضان کې ورکړه دومره ثواب به الله درکړي لکه بغیر د رمضان نه چې دی 80 روپۍ ورکړي او رمضان کې د نفل و ثواب د فرضو برابر دی د فرض ډېر لوی ثواب دی او یو فرض یو پویا دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي نو چې څومره یې دا د وس خاوند ده چې د چا وس کېږي
د زمانو تر نن نه به پکې خیر انشاءالله شروع کې ښه چې په ګاونډ کې کوم یو تروړه وړه غریبانانو روان دی یو تروړه چینی والا والے روجه والا والے او کجوري والا والے چې روجه په باندې کوي د شربت وخت دی یو بوتل شربت والا والے او خدا د چې نقد والا والے نقدو کې ودا پیسې کې داغه کم سیس ضرورت نه به پیوال او ګرانی څومره ده اوهو او ته پته تاسو خبره چې غوړي کم ځای ته ورسېدل یو کیلو غوړي پسو دي روجي پسو دي اوړکم حد ته ورسېدل نو پدیش پک 100 روپے کې دا دیاړي مارو غریب مزدور کار غوړي خدای کوئی سب نشي خزه دا وتا بچی دی وتا مریض به وتا نو دا مهرباني وکوي چې ایثار خپل کما کا اے صحابو کې څه صفات غزوه موته کې یو صحابي فرمای وې زما د ترزو او زخمی نو چې دواره لمنومات اشاره کړه او بوکړه ما په منډه وبراوړه وی چې وګو مې راوړې هغه د ترزوی له ورکولې ځان کدن کې دی غریب ځان کدن کې د بندو موته سونه ضرورت دی وی دا هغه خوا کې یو بل زخمی پروتو نو هغه د اوبو ته داسې په شوق وکتل وی ما ته مې راترا غزوی اشاره راکړه چې ما له مړه کا واغلا وی غله مې یوړه وی چې غله مې یوړه نو دا هغه په خوا کې یو بل زخمی اوبو پسې فریاد وکړ وی هغه راته اشاره راکړه چې غله یوس وی هغه مې یوړه وی دا هغه خوا کې بل زخمی اوبو پسې فریاد وکړ هغه اشاره راکړه چې ما پرې دا غله یوس وی چې هغه مې یوړه دا غریب نه ساختلې وی واپس مې غدرین مرګري راوړې دا غنم ساختلې وی واپس مې غدویم راوړې دا غنم ساختلې وی دا غینه پس مې غدترز وی راوړې دا غنم ساختلې صحابو کې دا صفات ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه كپخپل به اوګیمو نو بل به غورا کاو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل میلمانه راغله میلمانه تقسیم کړه دا میلمه بسوت بوزي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه وی رايو بزر ورته بوت چې ورته بوت نو بیبي ته وای وزيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وداد نبی کریم صلی الله علیه وسلم میلمه دی خدای ګوره څه شی به پټه نه ښه چې سوي مون ولا راو سشتا بیبي وته وی نن خو مونږ کار سنشتا دومره خوراک کار چې د ماشومانو کېږي وی خو ام سلمہ د خزینو ام سلمہ داسې وکا چې د ماشومان او غولا ورو غولا او دودکا خوراک براوړې او مونږ ته به کې دي اوس میلمه سره خو به قربان خوراک خوري که مونږ نه خورو بیا خو میلمه به نه خوري که مونږ خورو شي کم نه میلمه به وږي پاتې شي نو یو مسلم زه به تاته هم چې دا ډیوه دې سمه کا نو ته به ډیوه کې ګوتې وې نومړه به کې وای ام مسلم ډیوه نو ته به چې نه بلیږي نو میلمه به تیاره بشي نو بس میلمه به موړ کو مونږ به سره اسې ګوتې وړو چې د پیغمبر مبارک میلمه نو ماشومان بچی اوغلول روغلول او لوګ اوږي او دکړل واه بچی سونه د خلکو په او بیا چې روټه څنګه راوړه او کې خودلا نو دیوا خاورته دیوا لګرو نه دا پورې ګټي کومه پاسې د دیوا کې ګوته والے مړ کړه یا خدای دیوا دې مړ کړه یروي نه بلیږي نو پقاسه مړ کړه ډوډۍ کې خو د میلمه تا دی و سره اسې ګوتې نږدې کولې او میلمه موړ کړ واه واه سار وختي میلمه راغی اخو ماشوم نو پیو ټول علی حضور پاک ته وي او قرآن شریف کې رب العالمین د دوی صفاتو کو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه چې په خپل اوږي دي خو بل خوراک ورکي او په خپل نارو دکېږي نار خو چې بل مسلمان له خوراک ورکي نو زه خو تاسو دا نه وایم چې په خپل نارو د شي هغه د صحابو صفت خو نه ما کې شته نه تاسو کې شته خدا مهرباني وکړي چې خپل کفایت شعاري وکړي خپل خوراک لږ کم کې کم
او ښه خوراک لږ کم کې او د غریبانانو له او د ګاونډیانو له کونډو له مسکینانو له دیاړیمانو له او د قصبګرو له دوی له لږ ورکړئ خوراک چې څومره د هغه د روژې ثواب وشو د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب به خدای پاک تاسو له درکړي او دویم دا دی زما ورونو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان کې د دوزخ دروازې بندې شي او د جنت دروازې کولو شي نو علما لیکي چې کوم مسلمانان د قبر په عذاب کې پراته دي د رمضان د برکت نه په هغوی د قبر عذاب هم بند شي او د جنت خوشبو ورته چالو شي حتی بعض علماء لیکلي دي ټولو نه بعضې وی په رمضان کې په کافر باندې هم د قبر عذاب بند شي ځکه وی رسول الله مبارک فرمایي چې جنت دروازې بند شي د دوزخ دروازې بند شي چې بند شي نو کافر لم بند شي هنا نور علما وی چې نه لک لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون د کافر عذاب نه بندېږي او د مسلمان چې کوم بد عمل او فاسق دی د هغه عذاب هم بند شي او خوشحالي پرې راشي نو د رمضان ډېره برکتي میاشت ده او په موږ تاسو باندې راغله که خیر انشاءالله ډېر په خوشحالۍ به د رمضان روژې نیسئ که خیر انشاءالله پېشمنۍ به نیت کوئ د روژې ښه اگر چې زمونږ دا پېشمنۍ په خپله نیت دی چې موږ پاس خو بیا هم نیت کوئ نیت د پېشمنۍ نه پس هم که تاسو نیت کوئ نو خپل نیت کولی شئ د نصف النهار یعنې د 12 بجو پورې تاسو نیت کولی شئ خو خیر بهتره دا ده چې تاسو د پېشمنۍ نه مخکې نیت وکړئ خو د پېشمنۍ نه مخکې چې نیت کوئ که نه نو هغه زمونږ کتابونو کې د اصل نیت ګورې د زړه نیت دی چې پړه کې سړی د روژې راولي خو زمونږ په دې وړو کتابونو کې د دې عوامو دپاره په عربۍ کې یو نیت لیکلی دی وبصوم غد نویت من شهر رمضان د دې په معنا لږ ځان پوهېږئ نو اسانه به شي سار له زه نیت کوم د سبا د رمضان د روژې نیت کوم نو که د پېشبني نه مخکې دا ټکې ووایې بصوم غدین یعنې سبالنۍ روژه روژه نیسم نو ټیک ده خو که پېشبني دې وکړه او د هغې نه پس وایي چې سبا له د روژې نیت دی نو سبا خو نه دی که نه خو ورځ شروع شوې ده خو ورځ شروع شوه سبا خو ورپسې بله ورځ راځي نو د عربۍ د الفاظ دا مو عایدې کې به تاسو تیر دی په زړه کې راولئ چې زما نن د رمضان د روژې دی زړه کې هم راشي نو کافي ده او یا په خولې وایه چې نن زما د رمضان د روژې نیت دی دا کوئ او ځان نه به لټان نه جوړوئ ښه خوراک اصل کې مصیبت دا دی چې موږ خوراک هلکه دا شی ټیک ټاک و ګوترې پکې والې خراب دی خراب خراب ما خو یې ګټې مصیبت دی چې موږ پېشمني خوراک ډېر وکړو یا خوب راځي نو خوراک لږ کم کوئ دویم مصیبت دا دی چې کله ماښام دومره مال وخېږئ که نار سړی توبه وباسه د ده نه بیا تراویح کم ځای کېږي بیا تراویح نه شي کولی لږ کم خوراک کوئ نو صحت به مو سره ښي او عبادت به مو شي یخې اوبه مه څښئ څوک چې یخې اوبه څښي که نه نو دا وجود به د خوږی بیا دا وجود دردېږي نو بیا هم دې تراویح نه شي کولی نو ګوره وروڼو دا د عبادت میاشت ده قسم د صحابه به څه چل کو په خپلو ماشومانو بچو به هم روژې نیولې نو عربو موسم خو ګرم دی نو چې نیمې ته به ورځ ورسېدله نو ماشومان به ورته په ژړا شو د لوبو څیزونه به ورته کېښودل نو په هغې به یې مشغول کړل نو روژه به یې بې سرته رسول یو ګوره ډېره لکان بالغاني او مور ورته وي مه نیسه ماشومې داسې به نه کوه او ډېرې جینکۍ پیغلې وي او مور ورته وي نه وایي دا د لومبې کال دي نیمې د باندې وړي داسې به نه کوي چې په چا روژې فرض دي په روژو څوک مري نه صحت ورسره ښه کېږي او د روژو مسایل وغیره اب انشاءالله تاسو ته بله جمعه کې ورپسې کې بیان شي انشاءالله
خدا صرف د روژې د میاشتې د مخکې جمعه وه نو بیان مې وکړ. دا زمونږ څه بعضې ملګري وفات شوي دي، د اسد او د لطیف دا زمونږ دغه ټیپینګ کوي دی دغه د هغې ماما وفات شوی دی حاجي اکبر علي صاحب، او غریب یو 15 ورځې په هسپتال کې پروت، بلکې د دې نه هم زیات آی سی یو کې ډېر تکلیف په غریب دی، ډېر ښه سړی. نو الله دې مغفرت نصیب کړي، او چې کومه بیماري تېره کړې ده ا دې ولا الله د آخرت د ګټو ذریعه وګرځوي، ځکه بیمارۍ سره الله ګناه راځي او درجې بلندوي. داسې بیماري غریب تېره کړه چې زه حیران یم ورته، نو خدای دې هغه وله د آخرت د ګټې ذریعه وګرځوي. ټولو وارثانو له بچو له خویندو له رونو له دې الله پاک صبر نصیب وګرځولي. د اوډیګرام د اقبال نورو د ایوب وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د بامبوخیو د کندې فیض محمد ښځه وفات شوې وه، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي. او زمونږ ما سره یو پولیس والا دی، یو هلک دی مهراني نوم دی د دې رضا، یو ماشوم بچی و هلک ماشوم دا 15 کال، او غریبه بله په دغه سړک باندې مور سره ولاړو چې ته موټر وواهه مړ شو. غریب داسې ورپسې پریشان دی، خشته ماشوم، او موږ ورسره هم پریشان دی. خو خیر د الله هر کار کې خیر دا به نه وي. الله چې څه کوي انسان په خپل خیر او شر نه پوهېږي، او الله د انسان په خیر او شر پوهېږي. دا الله انسان له هر کار کې خیر ورکوي. نو هغه ماشوم دی وله خدای دې جنت توښه وګرځوي. او ډېر مور او پلار غریبانان دواړه دړمنه دي، الله دې ولې صبر ورکړي، الله یې دې نعمت بدل ورکړي. بل په دې منډلي کې زما یو دوست دی، د هغه پلار وفات شوی و، هم غریب اکسیډنټ وکړ. اکسیډنټ په دې موټر سایکل سورو چې ته څه شي وواهه مړ شو، او د لورې دواړه خپې ماتې دي، اوس به ورته راډونه ویچي. نو الله دې غم وبخي او مریضانو ته شفا ورکړي. دا یو ملګري بیمار دی، الله دې روغ صحت ورکړي. او دا یو بل ملګری سره ډېرو مور یې بیماره ده، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. دعا وکړئ. د خیر دی، کوشش کوئ که د کورسۍ نه بغیر په ناسته مونځ کولی شئ، خو ډېره ښه ده. زمونږ حاجي صاحب همیشه ګوټ کې ناست دی او په ناسته مونځ کوي، خپه کې تکلیف دی که نه. نو د کورسۍ نه بغیر که په ناسته کولی شئ ډېره ښه ده، او که نه شئ کولی بغیر د کورسۍ نه بیا په کورسۍ هم کولی شئ، په لومبي صف کې هم کولی شئ، په دویم کې هم. خیر د روژې چې وخت داخلي په روژه کې مقتدیان حاضري نو وختي مونځ کولی شي، پروا نه. یو خبره بله بعضې وخت کې بانګ ووایي، هله وایي بانګ یې اوبه راوړئ، نو خلک یو جام اوبه ووایي. نو هلکه بانګ خو هغه وخت کې خلک وایي چې سبا ختلي دي، نو چې سبا ختلي او دغه وخت د اوبو څښلو کې روژه دې ونه شوه. خلک د بانګ وخت کې عموما اوبه څښي، که بانګ د سبا د خطو نه پس ویلې شوی دی او دغې وخت کې د اوبو څښلې روژه ونه شوه. نو مهرباني وکړئ لږ په وخت باندې پېشمنۍ بندوئ. نو لوډ سپیکر دی که جمع ډېره زیات دی او بغیر د لوډ سپیکر نه اواز شاته صف ته نه رسېږي، نو بیا خیر دی. خو اعلان دیو کې خلکو ته ضروره مونږه نو هغه لوډ سپیکر د استعمال کې جومات کې لاندې خولي کړل برابر استعمال بره خو د قرآن شریف تلاوت ته بار خلک اوري، ماشوم به صدقه لاري، مور دا کور کې ضروري خبري هغې ورته غوږ کښېنه دي نو ګناهګارېږي، وبال ټول د ده په سر راځي. نو بې ځایه د لوډ سپیکر نه استعمالوي. دعا وکړئ چې کوم بیماران دي الله هغې وله شفا وله ورکړي. زمونږ یو ملګري د هغې خور ده او د هغې اپریشن دی، دعا ورته وکړئ. زمونږ دیدار آباد دي ارشد دي، الله وله روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي. او زمونږ د پېښور نه د دوستان راغلي دي، هغوی ته هم څه بیماران دي په کورونو کې، الله ته وله روغ صحتونه ورکړي، شفا ورکړي. الله کاروبارونو کې برکات واچوي، الله د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي. زمونږ ډېر دوستان دي ما ته دعاګانې ویلي دي، خو زه نومونه نه علم بیا ته سریه کاري جوړېږي. نو الله چې چا څه دعاګانې غوښتې دي خدای ته یې ونه قبوله کړي. یا الله چې چا څومره دعاګانې غوښتې دي ولې قبوله کړي. چا ته چې څه بیماران دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. که څو قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله زمونږ د حلال و فراخ روزي نصیبه کړي. الله دواړو جهانو د فتنو مصیبتونو آفتونو نه پابند کړي وساتي. او زمونږ یو دوست دی مولانا ایاز پیر صاحب دی، د دې دغه کانګړې ایاز مولوي صاحب، مولانا ایاز صاحب میاں صاحب هم دی،
دا غي کور والا پرور اپریشن کړي دعا وته کې چې الله ولا روغ صحت او شفا ورکړي یا الله مریضانو له شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي یا الله پریشان حالو پریشانی په خوشحالو بدل کړي یا الله د رمضان نامیاش په موږ په خیر تیرې الله د عبادت او توفیق پکې راکړي الله د ګناه نم پکې وساتي الله تقوا پکې نصیب کړي الله د حاسدینو د حسد او د شریانو د شر نه وساتي د فتنګرو د فتنو نه وساتي راغلي مسلمانان الله ټول وبخي ار یو نه په یو قدم باندې الله اجرونه ورکړي چا چې د عمرو ارادي کړی دي الله ته په خیر او عافیت او رسول او که چا نم دي کړی نو خدای ټول له وسو توفیق د عمرو ورکړي ته چا باندې دوستان دي ځامن نشتا دعا وته کې لونه دي خو ځامن نشتا الله نارینه اولاد ور نصیب کړي الله نارینه اولاد ور نصیب کړي نارینه نصیب کړي او کله چا ځامن نو بچین نو خدای ته نارینه اولاد ولا ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.